سی په ټیش کې په چا کې ولاړ ډېر لوی سانحه شوې بلا ډېر لاشونه راغلي د زخمیانو تعداد هم ډېر زیات دی تاسو موکل راغلي څه تاثرات هم دي بسم الله الرحمن الرحیم نن بونیر یو لوی قیامت خیز منظر پیش کړي د سیلابي ریلو د وجې نه په سوونو باندې خلک په هغې کې شهیدان شوي دي لا پته دي زه اوس د ډي ایچ کیو ډګر نه راغلم او هلته هم ډېر زیات ډیډ باډیز را روان دي دلته مې پته وکړه دا تقریبا 78 پورې تر اوسه پورې چې کوم دی نو دا ډیډ باډیز راغلي دي او نور لا را روان دي زه یو دوه درې مطالبې کوم یوه خو دا ده د خپل ټیمیز نه د بونیر چې دوه درې ځایه روډونه بند دي یو په غازي خاني کې بند دی یو په سلطان وس کې بند دی فوري طور کو د خپل ټیمیز سره چې کوم دی نو وسایل نه وي د نور ټیمیز نه ورله برای کرم داسې دغه وغواړئ چې دا روډ صفا کړي او کم از کم ټرانسپورټیشن پې شروع شي چې دا امبولینس یې خو پې تللی شي یوه ده او دویمه مطالبه مې دا ده چې دلته څومره کم خلک راغلي دي چې دا میډیکل دغه والا ډاکټران خپل کار ته پرېږدي او ځوانانو ته دا مطالبه کوم چې په ډوکډه کې په بشونړۍ کې په قدرنګر کې په دغې کلو کې مکملې محلې د صفای هستۍ نه میټاو شوي دي برای کرم تاسو وګورئ که په ملبو کې داسې چېرته لاش وغیره درته میلاویږي فوري طور نو هغه دلته را رسوئ او بیا هلته د هغې دپاره د قبرونو د کنستلو انتظام بندوبست دا هم کوئ او بیا مطالبه کوم د صوبایي حکومت نه چې بونیر د آفت زده ډکلیر شي ځکه دلته خلکو ته مالي تاوان دا په کروڑونو کې رسېدلی دی په اربونو کې رسېدلی دی دکانداران د پیر بابا پوره بازار هغه د صفای هستۍ نه میټاو شوی دی د خلکو دغه لږه څه د غریبۍ چې کوم دی نو جمع پونجي و هغه تلې راغلې ده او ورسره د خلکو په کوټو کې اوسه پورې چې کوم دی نو ساوي مړه پراته دي مردار پراته دي هغې خلکو ته د معاوضې ورکړلی شي او چې دا کوم دلته داسې سیریس مریضان دي نو دوی ته د هیلي ایر امبولینس سیستم فراهم کړلی شي چې د دې ځای نه دا پېښور ته وړلی شي او هلته د دوی بر وخت علاج معالجه دا ممکن کړلی شي